هیڅوک د خپل رب په عبادت کې شریک نه کړي. نبی علیه السلام وفرمایل چې زه ستاسو په شان د بشر یم. د هغې نه وروسته یې وفرمایل چې ستاسو الہ هغه یو پروردګار دی او هغه څوک چې هغه د الله تعالی د ملاقات امید لري نو هغه له پکار دی چې نیک عمل وکړي او د الله رب العزت سره څوک په عبادت کې شریک نه کړي. د دې شرک نه شرک اصغر مراد دی. شرک خفي چې ورته وړوکی شرک ریا ته مراده ده چې یو سړی د الله تعالی سره څوک په عبادت کې شریک نه کړي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې یو سړی عمل کوي او د عمل خالص مخلص ته الله تعالی دپاره کوي. کو دی په خپل عمل کې بل څوک شریک کړي د الله تعالی سره نو دا شرک خفي دی. حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت په الله تعالی درې قسمه کسان راوغواړي. یو به چې کوم دی مجاهد راوغواړي شهید چې دی به شهید شوي وي. د باندې به الله تعالی خپل انعامات ښکاره کړي. الله به ورته وفرمایي دا نعمت مې درکړی دا نعمت مې درکړی. بنده ته ماله څه راوړي؟ وي دی به وایي چې یا الله تعالی زه ستا د رضا دپاره وجنګېدم تر دې چې شهید شوم. د وینې هغه آخري احساس کې مې هم ستا د رضا دپاره ستا په لار کې توی کړی دی. وی الله تعالی به ورته وفرمایي چې دا خبره مه کوه چې ستا د رضا دپاره زما د رضا دپاره دې نه دي کړي. کړي دي خو د دې دپاره دې کړي دي چې خلک درته بهادر وي او هغه ته په دنیا کې ویلي شوي دي فرشتو ته به الله حکم وکړي دې پړ مخې راښکلې جهنم ته وغورځوي. دې به وغورځي. دویم به چې کوم دی مالدار راولي. مالدار نه به تپوس وکړي دنیا کې دې څه کړي دي دا نعمت مې در باندې کړی. وي دې به وایي چې الله تعالی داسې ځای نه و چې په هغې کې مال لګول ستا د رضا سبب نه و هغې کې ما مال نه لګولی. وي الله تعالی به ورته وفرمایي چې بالکل کړي دي خو دې دپاره دې کړي دي چې خلک درته ښه سړي ووایي سخي ووایي هغه د دنیا کې ویلي شوي دي. فرشتو ته به حکم وفرمایي الله تعالی دې پړ مخې راښکلې جهنم ته وغورځوئ. دې به هم جهنم ته وغورځي. دریم به عالم او قاري راولي هغه باندې به الله تعالی خپل نعمتونه ښکاره کړي. دې به وي الله تعالی د هر څه مې ستا د رضا دپاره مې قرآن یاد کو علم مې زده کو خلکو ته مې وښو. توبه توبه استغفرالله دا مې ستا دپاره الله به وي زما دپاره دې نه دي کړی. دې دپاره دې کړي خلک د قاري صیب وي خلک د مولي صیب وي دې دپاره دې کړي دنیا کې ته میلاو شوي دي. فرشتو ته به حکم وکړي دې پړ مخې راښکلې جهنم ته وغورځوي. علما فرمایي دا درې واړه دا هغه کارونه دي چې په دې باندې په دنیا کې دین ژوندی کېږي. کو یو سړی جهاد کوي په ده باندې د دین حفاظت کېږي په دې باندې دین ژوندی کېږي. کو یو سړی مال لګوي نو بغیر د مال نه هم دین نه ژوندي کېږي. جوماتونه څوک جوړي؟ مالداران خلک یې جوړي سخیان یې جوړي مدرسې څوک جوړي طلبه له دا ډوډۍ څوک ورکوي دا کتابونه څوک اخلي نو په دې باندې هم دین ژوندي کېږي په مال سره. او دریم علم او قرآن یادول په دې سره هم دین ژوندي کېږي. دا لوی لوی کارونه دي خو د دې نیت پکې خراب و نو په ځای د ثواب ته عذاب میلاو شو. هېڅ ورته میلاو نه شو بلکې الټه ورته عذاب میلاو شو. نو د دې وجې نه چې کوم عمل یو سړی شروع کړي په سر کې دې نیت کوي چې الله ستا د رضا دپاره منسته کېږي بیا دې نیت تازه کوي وروستو دې پسې استغفار وایي چې خدای پاکه ستا د شان مطابق نه وي په کوم نیک عمل پسې چې استغفار وویل شي په دې د قبولیت مخر ولګي. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته عرض وکړو چې زه یو نیک کار کومه خو زړه کې مې دا خواهش وي مثال زه جهاد کومه خو په زړه کې مو سره دا خواهش چې خلک راته بهادر ومووي او زه دا جهاد خالص ته الله د رضا دپاره کوم خو زړه کې مو سره دا خواهش وي چې خلک راته بهادر وي زما دا بهادري هم خلکو ته ښکاره شي. وي په دې باندې الله تعالی دا آیات نازل کړو. بل روایت کې راځي چې یو کس راغی او نبی علیه السلام نه ته عرض وکړو چې بعضې وختونو کې زه یو نیک عمل کوم او خالص ته الله تعالی رضا یې مقصد وي خو زړه کې مو سره دا خیال راځي چې خلکو ته هم زما د دې نیک عمل پته ولګي دا خواهش مې وي. وی نبی علیه السلام خاموشي اختیار کړله. وی لږ وخت پس دا آیتونه نازل شو. بعضې روایتونه دا معلومیږي لکه یو بعضې روایتونه د دې عکس معلومیږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه نبی علیه السلام ته عمل عرض کړي چې یا رسول الله وسلم بعضې وخت کې زه کور کې یو نیک عمل کوم مونځ ذکر وظیفه وغیره کوم او په دې کې څوک راشي په ما باندې نو چې کله دا کس په ما باندې راشي نو زما زړه خوشحاله شي نو دا ریا کې داخل دی. وی نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ابو هریره الله تعالی دې په تا باندې رحم وکړي ستا دپاره دوه اجر دي. یو اجر ستا د نیک عمل دی او دویم اجر
د دې مسلمان د لیدو د چې ته په دې نیک عمل باندې ولیدل تا وویني. بلکې یو صحابي تپوس کې ابو ذر غفاري رضی الله عنه روایت دی، نبی علیه السلام د نه چې کوم دی یو کس تپوس وکړو چې د الله پیغمبره بعضې خلک هغوی نیک اعمال کوي خو دغه کس په خلکو کې مشهور شي، بیا خلک تعریفونه کوي چې د پلانکې نیک عمل کوي، نو دا هم په ریا کې داخل دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تلک عاجل بشر المؤمن، چې دا خو د دې سړي دپاره نقد بشارت دی، د سړي دپاره نقد بشارت دی چې دا عمل قبول شوی دی. د دې وجې نه الله تعالی دې په خلکو کې مشهور کړی دی او د خلکو په جګو باندې تعریفونه شروع کړي دي. بعضې نیک خلک په خلکو کې مشهور وي، د شپې تهجد کوي، د 25 کاله روژې نیولي دي، د دا کړلي د دا کړلي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې تلک عاجل بشر المؤمن، دا د دې مؤمن دپاره نقد بشارت دی چې د ده د عمل الله تعالی قبول کړی دی. نو دوه قسمه روایات راله، یو قسمه دا راله چې عمل به نه ظاهره بل قسم راله کو ظاهر شي مسله نشته دی. وی تطبیق په دې کې دا دی چې د یو سړي په زړه کې خو به دا خیال نه راځي، دی به خالص مخلص د الله تعالی د رضا دپاره عمل کوي. خو د یو سړي دا خواهش چې زما دا عمل د بار خلکو ته ښکاره شي، دا ریا کې داخل دی. او که د خواهش نه او خود به خود ښکاره کېږي نو بیا دا ریا کې شامل نه دی. بلکې دا اخري آیاتونه لس د سوره کهف دا یو چې څوک وي نو د دجال د فتنې نه به الله تعالی محفوظ ساتي. او که یو سړی وي چې یاره زه به د دې ریا نه څنګه بچ کېږم، نبي علیه السلام یې دعا خولې ده. دا دعا یې خولې څوک دا 3 پیرې سار روزانه 3 پیرې وي نو د ریا نه به الله تعالی محفوظ ساتي. اللهم اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. دا دعا چې څوک 3 پیرې وي روزانه نو الله تعالی به چې کوم دی د ریا نه محفوظ ساتي. او بلکې دا 2 آیاتونه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو کس راغی عرض وکړو، ورته وی حضرت زه تهجد له پاسېدل غواړم د شپې عبادت له، خو زه پاسېدی نه شم، خوب را باندې غلبه وکړي، سترګې مې پټې شي. وی هغه ورته 2 آیاتونه وښودل، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي، وی چې کله ته اوده کېږې او بسترې له لړ شي دا 2 آیاتونه ووایه. نو چې کم ټیم دې په زړه کې کوی چې 4 بجې به پاسم نو الله تعالی به 4 بجې پاسي، خوب به دې پوره وي. کوی چې 3 بجې به پاسم نیت دې وکړو او دا آیاتونه دې ووي نو دقه 3 بجې به دې الله تعالی پاسي. قل لو کان البحر نه راواخلي تر بس دغه 2 آیاتونه دي اخیری. دا چې څوک وي نو الله تعالی به تهجد د پر ټیم چې دی غواړي الله تعالی به پاسي.